من هر یو باید په ژوند کې څوک نه څوک آیډیل لرو. د ځینو لپاره آیډیل یو سیاسي مشر وي، د ځینو لپاره آیډیل یو ځانګړی لوبغاړی دی، د ځینو لپاره آیډیل یو سوداګر دی، او د ځینو لپاره آیډیل د دوی والدین، ښوونکي، لوبغاړی، شاعر اور حتی ساینس پوهان دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا اسلام موږ ته اجازه راکوي چې یو چاته د یو آیډیل حیثیت ورکړو، یعنی هغه دلته راوړو؟ د دې ځواب او اور نه دواړه دي. څنګه اجازه راکوي؟ تاسو ته ویم چې آیا زموږ د آیډیلز موږ ته په خپل فیلډ کې لارښوونه کوي؟ سیاستوال په سیاست کې، ښوونکي په تدریس او روزنه کې، شاعران په شعر کې، ساینس پوهان په ساینس کې، ډاکټران په طب کې، انجینران په انجینرۍ کې. بیا خو صحیح ده او ډېره ښه ده. تاسو باید دوی ته غوږ ونیسئ، دوی مطالعه کړئ، د دوی وړاندیزونه تعقیب کړئ او پر هره لاره یې وهڅوئ، ځکه چې دوی زموږ شتمني دي چې په ټولنه کې ګټور او حیاتي رول لوبوي. rather they are inevitable for our society. خو کله چې دوی د خپل عقل اسونه خلاص کړي او خپلې توپې د اسلام، مسلمانانو او اسلام پالو په لوره وګرځوي، نو دا آیډیلز په زهرجنو مارانو بدلیږي، او نه یوازې ستاسو لپاره بلکې راتلونکي نسلونو ته هم ګواښ ګرځي. بیا تاسو کولی شئ چې دوی ته ووایئ چې نه له دې پرته بل څه نه دي، نن څخه زموږ لارې جلا شوې، موږ نور تاسو سره نشو تللی، ستاسو لپاره موږ د خپل د ژوند تر ټولو قیمتي شتمني یعنی ایمان او اسلام له لاسه ورنکړو. له همدې امله تاسو باید خپل آیډیلز جوړ کړئ او ډیر په شوق سره یې رامنځته کړئ، مګر پام وکړئ چې ستاسو دا لیوالتیا تاسو او ستاسو راتلونکي نسلونه د تیارو په دره کې ونه غورځوي.